Types of matrices. The matrix types. نو په هغه کې اولنۍ چې کوم ټایپ دی هغه دی رو میټرکس. کوم میټرکس لکه رو میټرکس. رو میټرکس په هغه میټرکس ته وایي چې په دې کې صرف یو رو وي. صحیح پکې یو رو. کالمونه پکې سوی کوهر سوی. خو رو پکې وي. For example, A is equal to 1 2 3. په دې کې دا horizontal line سوري یو. نو دا کوم میټرکس شو؟ رو میټرکس شو. دا به آرډر سي آرډر. نو ورته وګورم 1 by 3 1 by 3 لکه یو پکې رو ده او کالمونه پکې سودي 3. پوه شوې؟ جنرالي دغه چې کوم دی جنرالي A is equal to 1 2 3 up to n up to n. لکه په دې کې روغان با یوي رو به مخاسي یوي او کالم چې کوم دی n وي. د n څه مطلب؟ د n مطلب دا دی چې کالمز پکې دوم کېدلی شي، دریم کېدلی شي، لسم کېدلی شي، شلم کېدلی شي. یو جنرال ټرم وي. خو رو به کې سوی یو 1 by n. دا به آرډر وي د چا؟ د رو میټرکس. هغه څه پوهیږئ؟ کالم میټرکس به څه ته وایي عثمانه؟ ته ولې لیټ راځي؟ کالم میټرکس په هغه کې به صرف او صرف یو کالم وي. فار ایگزامپل دته وګورئ B is equal to 1 2 3 4. وګورئ هوریزونټل لاین پکې سودي کو هر سودي هغه څه زمون کار نشته خو کالم پکې یو دی. نو هغه میټرکس په هغه کې صرف او صرف یو کالم وي. هغه ته موږ سوایو کالم میټرکس کالم میټرکس یا کالم ویکټر هم ورته وایي. په خبره پوهیږئ؟ دا آرډر څه دی؟ نو ګوره آرډر تاسو ګورئ آرډر اف بی پور پکې رو دی او کالم پکې سودي 1. نو په کالم میټرکس کو به خامخا یو صحیح کالمي او روز چې کوم دی هغه مختلف کېدلی شي، دوم کېدلی شي، دریم کېدلی شي، څلورم کېدلی شي. نو جنرالي به د آرډر چې کوم دی صحیح هغه به m by 1 وي. m by 1 2 by 1 هم کېدلی شي، 3 by 1 هم کېدلی شي، 4 by 1 هم کېدلی شي. m چې مطلب څو روګانې by 1 کالم. دا به زموږ سره صحیح کالم میټرکس وي. په خبره پوهیږو؟ تا بورډ لږ صفا کوی نه؟ ها بیا راځي سکویر میټرکس. سکویر میټرکس دا خو پرون مونږه کړي هم وو. سکویر میټرکس مونږه څنګه ډیفاین کوو چې نمبر اف روز equal to number of columns. چې د روز او د کالمونو تعداد په یو میټرکس کې ایکوال وي. لکه مطلب جنرالي مونږ رو په سړي نوٹ کوو په m باندې او نمبر اف کالم په سړي نوٹ کوو په n باندې. نو چې m او n پکې ایکوال وي دا به کوم میټرکس وي؟ سکویر میټرکس. لکه فار ایگزامپل په دا کې 1 رو 1 کالم دی دا زموږ سره سکویر میټرکس دی. دته وګوره 3 2 4 7 2 پکې روز دي 2 پکې کالم دي. نمبر اف رو نمبر اف کالم ایکوال دي. نو کوم میټرکس شو؟ سکویر میټرکس شو. 1 او چې ایکوال نه نو بیا به ورته 3 by 3 کنه. نو دا هم سکویر میټرکس شو. خو چې نمبر اف روز او نمبر اف کالم نه ایکوال نو بیا به هغه ته څه وایو؟ ریکټنګولر. rectangular matrix. rectangular matrix به سمپل داسې ولیکم چې number of rows
not equal to number of columns. ٹھیک شو لکه دې مثال ته وګوره 2 3 7 8 9 2 په دغه نمبر اف رو سودي 2 او نمبر اف کالم سودي 3 نو کو تاسو 2 او 3 ته وګورئ دا ایکوال نه دي نو لہذا دا میټرکس کې رو او د کالمونو تعداد ایکوال نه دی نو دا کم میټرکس شو دا ریکټنګولر میټرکس شو پوهیږئ که نه ها بیا راځي زیرو میټرکس زیرو میټرکس دته بل نوم وایي نل میټرکس او یو خبره یاد ساتئ دته ایډیټیو آیډنټیټي میټرکس هم وایي ها ایډیټیو آیډنټیټي میټرکس هم وایي کم میټرکس چې په ده کې آل ایلیمنټ زیرو وي آل ایلیمنټس پکې زیرو وي دته موږ کم میټرکس وایو نل میټرکس زیرو میټرکس یا ایډیټیو آیډنټیټي میټرکس ایډیټیو آیډنټیټي میټرکس ورته ولې وایي په دې باندې په ډیټیل خبره کومه په سیکنډ چپټر کې چې کله ایډیټیو آیډنټیټي زه ډسکس کوم نو تاسو پکې بیا دا خبره مو کوم چې ایډیټیو آیډنټیټي میټرکس ته ولې وایي پوه شوې نو دا زموږ سره زیرو میټرکس شو یا نل میټرکس شو ټیک ده دې پسې بیا راځي ډایګنل میټرکس خو ډایګنل میټرکس نه مخکې تاسو ډایګنل ایلیمنټ وپېژنئ ډایګنل ایلیمنټس پېژنئ الګ ډایګنل ایلیمنټس پېژنئ ګورئ ښه A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 اور A3 اوس دا A11 چې کوم دی A22 چې کوم دی او A33 دې ته موږ کوم ایلیمنټس وایو ډایګنل ډایګنل ایلیمنټس په هغه ایلیمنټس چې چا لپاره رو او کالم سیم لکه نه صرف اول ډایګنل ایلیمنټس وپېژنئ دا ډایګنل ایلیمنټس دي په فرست رو په فرست کالم کې چې کوم ایلیمنټ دی په سیکنډ رو کې په سیکنډ کالم کې په تھرډ رو په تھرډ کالم کې په فورث رو په فورث کالم کې لکه دا چا د پاره چې رو او جے مطلب آی او جے ایکولی په سیم رو کې او په سیم کالم کې چې کوم ایلیمنټ سي دا ډایګنل ایلیمنټ سي پوهیږئ نه لکه دا په کوم بل پوزیشن سره دی فرست رو فرست کالم دا پوزیشن څه دی دا اوس کو ته داسې واخله چې دا ډایګنل دی او نو دته وګوره دا څه دی 3 او 1 3 او 1 خو ایکوال نه دي که نه نو دې ته مونږ ډایګنل نه وایو دې ته مونږ سیکنډري ډایګنل وایو او مین ډایګنل دا دی پوه شو دې ته مونږ وایو ډایګنل ایلیمنټس A11 A22 او A33 دا زمونږ سره ډایګنل ایلیمنټس دي اوس ډایګنل میټرکس ته راځو چې ډایګنل میټرکس به څه نو ډایګنل میټرکس به هغه میټرکس ته وایو چې all elements are zero all elements are zero except the chana the diagonal now diagonal elements تاسو پیژنئ کم ته وایي A33 لکه زه داسې وکړم دې ته وګورئ دلته کې چې کوم ایلیمنټ دی 3 واخلم 0 0 0 7 0 0 0 5 دا ډایګنل ایلیمنټس دي ولی دا فرست رو فرست کالم سیکنډ رو سیکنډ کالم تھرډ رو او تھرډ کالم دا ایلیمنټس نان زیرو دي باقي ټول ایلیمنټس زیرو دي تاسو دا څنګه ډیفاین کولای شئ دې ته موږ وایو AIJ هغه ایلیمنټ چې په آی رو کې دی او په جے کالم کې ځان پوهه کې دا به د زیرو برابري د سوا برابري د زیرو کله چې کله آی او جے ایکول نه او AIJ دا به ناٹ ایکول ټو زیرو کله چې کله آی او جے ایکولی ځان په مطلب پوهه کې دا ډیفینیشن دی د ډایګنل میټرکس آی او جے صحیح آی رو شو کوي او جے کالم شو کوي چې کله رو او کالم ډیفرنٹ وي نو ایلیمنٹ به زیرو برابري
او چې رو او کالم ایکولی نو بیا به الیمنټو نان زیرو تاسو پوهه کوم دا پوزیشن څه دی A1 1 مطلب فکم رو کې دی فکم کالم کې دی او 1 کې مطلب د I ویلیو سره 1 د J ویلیو سره 1 1 او 1 باندې ایکوال دي نو دلته کې دا الیمنٹ سره راغلی نان زیرو دی دلته کې الیمنٹ د پوزیشن څه دی A1 2 د I په ځای پکې 1 دی او د J په ځای پکې 2 دی وس 1 او 2 ایکوال نه دي چې I او J ولا ایکوال نه دي بیا به دا الیمنٹ سي نو تاسو ګوره زیرو دی کو نه د پوزیشن څه دی A1 3 نه پوهیږئ لکه I ولا 1 دا او J ولا 3 دا وس 1 او 3 خو ایکوال نه کنه مطلب I او J ایکوال نه دي نو دا الیمنٹ څه دی د پوزیشن څه دی 2 1 I 2 دا او J نو 2 او 1 ایکوال نه دي I او J ایکوال نه دي نو الیمنٹ څه دی دته وسو ګوره د پوزیشن څه دی A2 2 I 2 دا او J 2 دا مطلب I او J څه شول ایکوال شول نو چې ایکوال شول بیا دا الیمنٹ د زیرو برابر نه دی نان زیرو دی پوه شوې ګوره دا زموږ سره ډایګنل الیمنټس دي دا څه دي چې چا د پاره I او J ایکوال دا کوم الیمنټس دي ډایګنل کنه نو موږ ویل چې کله ډایګنل بیا به زیرو برابر نه او دا I چې د J نه برابر دا کوم الیمنټس دا هغه الیمنټس چې ډایګنل نه دي نو موږ خو ویلي کنه چې کله ډایګنل الیمنټس نه دا به ټول زیرو وي او چې کله ډایګنل الیمنټس دا به نان زیرو وي نو دا زموږ سره ډیفینیشن شو دا چا ډایګنل میټرکس بس ته کومه خزم او لږ وخت راځه لکه ښه تاسو ټایم باندې پلان 2 33